السلام علیکم ګرانو کتونکو دین تفهیم باچا خان انجین باچا خان مونږ د حبیب بینک مخې ته په بو کې ولاړ یو دلته یو واقعه وشوه او هغه واقعه څه وه باچا خان ته به مونږ جی په پولیس لین کې ډي پي او صاحب سره ناست وو ډي پي او صاحب ته ایډیچو صاحب کال وکړو چې دا د واقعه وشوه مونږ ته هم اطلاع میلاو شوه د هغه د چې راغلو وموکتو دلته کې نو پولیس راغلی وو دلته موجود وو ورسره چې کوم دی بینک سیکورټي افسران هم دلته راغلي وو هم ټول ناست دروازې بندې کړې وې مونږ به هم ته معلومات راکړي پولیسو بالکل دې ته وایي چې یاره دننه کسان مه راپرېږدئ مونږ یاره مونږ ته هم اطلاع راکړه مونږ چې خپل چینلو ته زر خبر ورکړو بس هغه پولیس چې کوم دی دننه لګیا وو دلته کې د خلکو د وینا مطابق چې ډاکوان کله راغلو نو سیکورټي ګارډ چې کوم دی دوی په هغې باندې فایرنګ وکړو او سیکورټي ګارډ بینک والا سیکورټي ګارډ دا شی چې کوم دی د هغه ناکامه کړو دا ډکیتي چې کوم نو ډاکوانو منډې کې هغې کې یو ډاکو د بینک د افسرانو وینا مطابق چې یو لګېدلی دی زخمي حالت کې و هغه نورو ډاکوانو ځان سره موټر کې واچولو او زخمي چې کوم دی دې ته نه یوړو دغسې بل ډاکو چې دی پیاده منډې والې عوام ورپسې وو خلک ورپسې وو هغې ته وي د بارګین کې ناست وو او هغې ته رونیو خلکو دغه سکول تر د بارګینو په کې ناست وو نو دا واقعیت چې کوم دي دلته کې په نوښار کې روان دي یو خو قتل و غارت دی نوښار په ټوله صوبه کې مشهور شو ښځې مړې شوې ماشومان بچي چې کوم دي هم قتل شو کورونه هم دلته کې ماشوم بچي چې کوم دي وژل شوي و دغسې هغې نه وړاندې چې کوم دي په کورونو پوره خاندانونه ختم شو ډز ډوز او د دې خونریزۍ نه علاوه اوس دلته کې دا واقعیت روان شو ویل کېږي چې دا ډاکوان چې کوم دي دا د هغه غریزو علاقو نه راغلي دي نوښار ته ښه بېغمه راننوتو وسلې ګرځي یا چې څه خوښ یې هغوی دلته کې هغه واردات کوي دا هم د یو مونږ دلته ګنټه تېره کوو ګنټه پس کرایم سین والا راغل د کوم سړي په شواهدو په تفتیش باندې به چې مجرم نیوی کېږي نو هغه مجرم دپاره چې کوم تیاری کېږي په دې ګیټ باندې کسان ننوتل افسران لاړل د بینک عمله تېره شوه راتېره شوه نو دا تفتیش اوس ډرامه نه ده ګوره دلته مخکې هم دا بینک په ببو کې والی شوی د هغه بینک ملزم بیا انویسټیګیشن والا ګرفتار کو راوستو دلته اپریشنل پولیس ته حواله کو اپریشنل پولیس نه چې کوم دی تفتیش والو که اپریشن والو خو هغه ملزم سره دا تړو یو میاشت دی دا درکېنولو او د هغې نه پس چې کوم دی هغه ملزم سره هتکړی م وتښتولې لاړو نو هغه خلک دا ته ویل کېږي چې دا همغه ګروپ دی بیا رالو دلته کې واردات وکړو که د پولیس نه هغه نه وتښتېدلي ولې به دا کار کېدو ښه نن بیا چې کوم دی کرایم سین دا دی دلته کې ویل کېږي چې 10 منټه کم په 1 بجه واقعه وشوه او په باندې 2 بجې دلته کرایم سین رالو اوس هغوی دلته کې اوس هغوی رالو دلته کې فنګر پرنټ را جمع کوي او شواهد را جمع کوي نو یوه نیمه ګنټه پس دا داسې لرې ځای دی چې تقریبا لکه خو نه ده خو د 5 منټو لار ده دلته کې مونږ دا څه وخت راغلي یو او کرایم سین ودر ورسېدو نو دا زموږ دلته کې د تفتیش هغه ادارې دي چې دوی اوس شواهد راغونډوي او بیا په هغې تفتیش کوي یوه نیمه ګنټه کې د دنیا خلک دلته رالو او په دغه دروازو ټولو خلکو خپلې ګوتې ووالې اوس به دوی هغه ګوتې راغونډوي ګرانو کتونکو امن و امان واقعه د امن و امان د ابتر حالت ولې به نه کېږي داسې زما ایسیچو چې د ورځې دن دهاړې د دې روډ نه صحیح کاروباري شریف سړی اوچتئ او هغه 2 ګنټې په پولیس سټیشن کې کېنئ او هغه ته وایي چې ته خو مخکې ایسیچو راغوستی وي نو هغه سره تا څه ګپ لګولی و هلکه ګپ سپ څه یو شریف سړی کاروبار نشي کولی په دې پبو کې دا ټول کاروباري خلک هغه ایسیچو راغوستی دي او ورته یې وایي چې مونږ ته به د میاشتې څومره پیسې راکوئ نو چې هغه د کاروباري خلکو نه پیسې غوښتل شروع کړي نو بیا ستا بینک ستا دوکان ستا کور دا نه دی محفوظ دا نشي محفوظ کېدی دې سره په نوښار کې اوس په دې لږو ورځو کې زموږ دا ډي پي او صاحب چې راغلی دی نو دلته کې د برپوري په علاقه کې 2 کته پولیس والا وویشتو شو چې یو تره و یو ورواره و یو تانیدار و یو اولدار و دواړه ووژلي شو د هغې نه پس بیا په ناکه باندې چا ګاډی راوخېجولو 2 پولیس والا یې وچکولو د هغې نه 2 پولیس والا چې کوم دي په حکیم آباد کې بالې د هغې په موټر سایکل چې کوم دی هم د پولیس موبایل والا ووالو او یو مړ شو یو زخمي پروت دی د هغې نه په رسالپور کې په جایداد ډزې وشوې یو پولیس والا قتل شو په بارام کلي کې ډزې وشوې یو پولیس والا قتل شو او کوړي کې ریډر باندې ډزې وشوې یو پولیس والا په لاس زخمي شو نن دا د واقعه وشوه پولیس والا پکې زخمي شو څومره پولیس والا چې کوم دي دلته کې کوتره شو څومره په دومره موده کې دا واقعیات راوچرته شوي نه دي په تېرو 10 کالو کې څومره نه دي شوي دا اوس چې کوم لهر روان دی د خونریزۍ شیخي کې په کور خلک ورننوتو او ټول پکې کوتره کو غونډ کور ورته ختم کو په اکبرپوره کې بل په کور ورننوتي د غونډ کور ختم کو دغه مسلسل
جنازې روانې دي ماشومان تقریبا څومره ښځې دلته کې قتل شوي څومره د هغې چا تپوس وکړو ملزمان نشته نن موږ لړو ډي پي او صاحب ته چې به یې اشتهاري مجرمانو څه پوزیشن دی هغه ما ته وایي چې دا به درته بیا ووایم دلته کې اشتهاري مجرمان چې کوم دي د کمېدو په ځای باندې نور هم سیوا کېږي اوس تقریبا په دې لږو ورځو کې 70-80 خلکو باندې اف آی آرې وشوې وړې نه 107 نه دي دا د قتل و غارت اف آی آرې دي د خونریزۍ اف آی آرې دي د اقدام قتل اف آی آرې دي او په هغې کې ملزمان دغه چې کوم دی نو ډېر کمزوري دي هېڅ پرایویټ نشته قبضه مافیا دلته کې چې دا حالات د قبضه مافیا چې کوم صورتحال په ضلع کې شروع دی مطلب دا دی هغې کې جرایم شرع کې اضافه کړي قبضه مافیا چې څومره سرګرمه شوې ده نو اوس هم ته چې ډي پي او صاحب سره ناست وم او څه کسان راغلي وو چېرې زموږ په جایداد باندې دغسې چارغه کړي دي نو ما هغه خبرې چې واورېدې نو ما افسوس وکړو موږ وایي چېرې دا به ورته ومویل چې په دې نوښار کې دا ډز ډوز چې کوم دی دا واقعیت چې شروع شوي دي نو د قبضه مافیا زیاتره پکې د جایدادو مسلې دي او په دې روچه کې تقریبا دلته په نوښار کې په 15-20 پورې کسان چې دا قتل شو وجه دا ده چې دغه خلک هم راګرم شوي دي ګرانو کتونکو دا واقعات اوس کرایم سین والا راغلي دي د پبو حبیب بینک مخې ته هغوی خپل چې کوم کاروایي ده هغه شروع کړې ده د یو ډاکونه څه صادر رومال او سپلای پاتې دي هغه په خپل تحویل کې اخیستي خو ډېره د بهادرۍ کاروایي د دې بینک سیکیورټي ګارډ کړې ده د بینک سیکیورټي ګارډ حمله آور په بینک حمله کولو نه مخکې هغوی په سپاکل فایرنګ یې پرې وکړو په تښتېدو کې یو کس زخمي شو زخمیانو خپل ملګری په خپل ګاډي کې بیا ټولې تښتېدلي دي اوس د دې نه پس پولیس څه تفتیش کوي څه کاروایي کوي تاسو سره به یې شریکوو ډېره مننه الله په امان